بېدبي د بېدین خلکو شعار دی، د هغې علامه ده. که په حاضر دور کې هم تاسو لږ نظر وګرځوئ، د اهل سنت والجماعت عوام پرېږدئ، هغه علما وګورئ، او د دې نورو فرقو دوالو عوام پرېږدئ، هغه علما یې وګورئ، نو تا ته به پته ولګي چې دا څومره فرقې دواله دي. عوام یې څه کې هغه علماو کې او مشایخو کې او هغه اکابرو کې مدبني. چرته د خالق رب ذوالجلال د ذکر پسې ملنډې او استهزاء او استغیث پورې ملقب وي په لقب د شیخ الحدیث، چې دا شیخ الحدیث دی، دا مفتی صاحب دی، دا ډیر لوی عالم دی، او داغه به داسې سپکه لهجې چې د هو هو څه ته وایي. کله به د یو سپینګیري مولا بیان مې واورېدو، بد عقیده و، د الله تعالی د ذکر ته نسبت د سپو د غپاري کوي، نعوذ بالله. خو عقیده مرداره ده، ادب نشته چې د الله العالمین ذکر ته سړی داسې نسبت کوي د دین عظیم غټه بېدبي بل څه کېدی شي. نو ادب شعار او علامه د مؤمن، د مؤمن چې وي دی به با ادبي، د کې به ادب وي، او نقیص د مؤمن چې وي نو دا به بې ادب وي. دیو جنا د علی کرم الله وجهه قول شریف دی چې لیس الیتیم من مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وی هغه چاته نه وي چې هغه والد سے به وفاتی، بلکې یتیم هغه چاته وي چې د کې علم نی او بیا علم پکې وی خو ورسره ادب نی، ودا یتیم دی. ځکه بنیادی سیز ادب دی، الدین کله ادب. زمون دین اول نه تر اخره چې وګوري دا ټول ډانچې ادب ادب دی، قدم په قدم مونږ ته تلقین د ادب راکړي. الله تعالی د ذات سره ادب ساتي، بے ادبي نه کوي، پسانی قیاس نه کوي. هغه خلک چې په خدای تعالی د پاره امثال ذکر کوي، مثالونه ذکر کوي، قرآن کریم کې الله د هغه خلکو مذمت ذکر کړی دی، بلکې الہ العالمین خو رب العالمین دی، خالق دی، مالک دی. چې چا رسول الله مبارک ته مثالونه ذکر کول کمزوري کمزوري، چا کاهن ویلو، چا ساحر ویلو، چا بدعتي ویلو، چا سبی ویلو، الله تعالی د غي بارکی مونږ ته صيغه د تعجب استعمالي، چې تاسو د تعجب پستر ګوري دي خلکو ته انظر کیف ضربوا لك الامثال. دا خلک نبی له سلام ته څنګه مثالونه ذکر کوي دا وګوري، دا د دې شان سره دا زیب لري. آیا زما دا محبوب داسې دی چې دا دي دا کم مثالونه نسبتونه ورته کوي؟ نو چې بیا د ذات خدا د پاره یو سړی مثال ذکر کوي، چرته د ترکان مثال او چرته د ټیلر مثال او چرته یو بل مثال او چرته یو بل مثال. ما یو کتاب کتو په نوم د خطبات طارق جمیل، دا پنجابي مولا دی، د یو بیان کړی دی، دغه بیان بیا خلکو د تقریر نه تحریر تر اوسته کتاب ته جوړ کړي او نیمه ورته خودلې دی خطبات طارق جمیل. پاغي کې لیکلي چې په جنت کې دا څومره بادي چې شوی د نو دا خدای تعالی په خپل لاس باندې کړی دی، نعوذ بالله. خخته خدای تعالی په خپل لاس باندې لګولې ده، او څومره پردي چې په گزوړندې دی دا خدای تعالی په خپل لاس باندې ګنډلې دي، او څومره فرنیچر چې پکې پروت دی دا خدای تعالی په خپل لاس باندې ټکوالې دي، او د جنت د حورانو میک اپ خدای تعالی په خپل لاس باندې کړي، نعوذ بالله. څومره عظیمه ګستاخی به دی.
آیا خدای تعالی ټیلر دی یا ګلکار دی یا ترکان دی یا نعوذ بالله بیوټي پارلر کې ناز دی چې میک اپونه وکړي؟ هغه رب دی کلمه د کن استعمال کې دا شی دی موجود شي. په کلمه د کن جنت موجود شو. الہ العالمین ویل هورانی دی موجود شي، هورانی موجود شوي. هغه ته د آباده کولو یا د پردې د ګنډلو یا د فرنیچر ټکولو نسبتونه دا خو اسلام نه دی او نه دا ادب دی، دا محض بې ادبي ده. او دا عوام داسې نشه ورته ناست دي چې ورته سم وي وسقاهم ربهم شرابا طهورا، آو میرے بندے لو میرے ہاتھ سے پی. وی الله و پخپل په جنت کې دا ډک کاسینی ولي بنده ته وی چې والا زما د لاس نه پخپل اسکا. دا غلمان او د حوران او د خادمان په جنت کې څه پیدا کول؟ نو دغه سي نسبتونه د الہ العالمین ذات ته دا سوی ادب دی، محض بې ادبي ده. مونږ به د ذات الباری سره د ادب ملاحظه کوو، د خدای تعالی ذات ته به داسې نسبت نه کوو چې د تنزیه د عقیدې مخالف وي، د الله د شان مخالف وي. بلکې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په الفقه الاکبر کې چې زمونږ د عقیدې مسلم کتاب دی په هغې کې لیکلي دي وصفاته بخلاف صفات المخلوقین. د الہ العالمین چې څومره صفات دي دا د مخلوق د صفاتو په خلاف دي، یعنی د مخلوقاتو چې څومره صفتونه دي بس دا د الله نه منفي کوا، الله د دغه صفاتو نه پاک دی. لکه د مخلوق په صفاتو کې ناست راځي، تاسو ناست یې زه ناستم، ناست زمونږ صفت دی، الله د ناست نه پاک دی. زمونږ په صفاتو کې ادریدل راځي، الله د ادریدو نه پاک دی. زمونږ په صفاتو کې سملاستل راځي، الله د دین پاک دی. د مخلوق په صفاتو کې مشین تاول ګندل راځي، الله د ګندلو نه پاک دی، ګندل منډل نه کوي. د مخلوق په صفاتو کې آبادی کول، کرنډې راغستل، خختې خودل، الله د دین پاک دی. مخلوق چې څومره صفات لري د خالق صفات داسې نه دي، هغه د دې په خلاف دي. مخلوق حادث دی، صفات حادث دی، الله قدیم دی، دغه صفات قدیم دی. نو د خدای تعالی د ذات او د صفاتو سره بس بنده مؤمن د ادب ډیر خیال ساتي. بیا د الہ العالمین دا پاک نامې چې دي باید د دې د نبی د بیونش غالباً د سر سقطی باره کې یا د معروف کرخی باره کې رحمهم الله د دې باره کې دا راځي چې یو کاغذ پروت او په هغې باندې د الله تعالی نوم لیکلی شوی، د کاغذ راواغستو ښکلی کو د دیوال په یو سوراخ کې کېښودلو. شپې له بیا خوب ګوري د جنت او د ولایت سیرې ورته میلاویږي. لږ د الله تعالی د نوم هغه لږ ادب ورته بهانه شو او د خپل زمانه په هغه ټاپ اولیاو کې خدای تعالی ور داخل کو. نو ادب د الله د کلام سره ادب د قران کریم به دی بیونش، باید دې ته غلاف واچولی شي، باید د خپل کړي شي، کور کې خپل قیمتي ارماره ورته ساز او جوړه کړي شي. زمونږ په کورونو کې خو د ټي وي د پاره او د لیپټاپ د پاره او د جامو د پاره هغه ارماره وي، خو قرآن کریم مونږ په یو زړه چته باندې ښودلی. باید د الله د کلام د پاره تعظیما لکلامه و تعظیما لصفته، د الله تعالی کلام دی، دغه صفت دی، د دغه د خاطره درون ورته وکتلی شي، خرچه پې وکړی شي، راواغستلی شي، تلاوت وکړی شي، ځان ور باندې پوی کړی شي، عمل پې وکړی شي. دا مونږ تاسو ته راغلی دی. د خالق رب ذوالجلال دغه ذات او د صفاتو د اسماء د ذکر د ادب نه بعد هغه خلق چې الله رب العزت خپل او د عام بشر په درمیان کې په مرتبه د سفارت فایز وګرځول، د الله سفیران، د الله ترجمانان، د الله محبوبان، انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات چې دی به د الله پیغامات د الله عام مخلوق ته رسول،
د دې انبیاء کرامو سره باید ډېر احتیاط وشي. که مونږ قرآن کریم وګورو، الله د یو نبی علیه السلام د قوم واقعه ذکر کوي او بیا وایي چې کذبوا الرسل، دی قوم د ټولو انبیاو تکذیب وکړو، هغې ته نسبت د دروغ وکړو، د هغې خبرې ونه منلې، هغه یې دروغجنو بولل، حالانکې هغې د یو نبي تکذیب کړی و. او الله صيغه د جمع استعمالي کذبوا الرسل. دا ولې په دغه ځای مفسرین کرام فرمایي کچا یو نبی ته نسبت د دروغ وکړو، د یو نبی نه انکار یې وکړو، نو دا داسې دی لکه د ټولو انبیاو نه انکار یې وکړو، لکه د تمام انبیاو مشن یو و، د هغې دعوت یو و، د انبیاو عقیده یو وه، د هغې ملت یو و. ټیک دا سفروي احکامو کې څه اختلاف، د هیلو د حرمت دغه اختلاف شریعتونو کې موجود و، اما عقیده او دعوت او ملت او اصول دا د ټولو انبیاو د رسول دا یو و. که چا د یو نبی نه انکار وکړو چې دی نه منم، یا ورسره بغض وکړو، یا ورته د حقارت نسبت وکړو، دا د ټولو انبیاو ګستاخ شو. باید موږ د ټولو انبیاو علیهم الصلاة و تسلیمات تعظیم وکړو، ایمان پې وروړو. په سورت بقره کې اخیری رکوع ده او اخیری آیاتونه دي، درېمه پاره ده. الله رب العزت جل جلاله د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او د مؤمنانو باره کې وایي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. نبی علیہ السلام ته چې زما طرف نه سم نازل کړي شوي دي، د هغې تصدیق کړی، یقین یې پې ساتلی، او مؤمنانو صحابه او عام مؤمنانو هغې هم د ما انزل الی الرسول تصدیق کړی، یقین یې پې ساتلی دی. او بیا الله کل فرمای کل آمنا، دا هر یو که رسول الله مبارک دی او که دا صحابه و مؤمنان دي، آمنا بالله، دی ایمان راوړی په الله، و ملائکته، او د الله په فرشتګانو، و کتبه، او د الله په کتابونو، و رسله، او د الله په ټولو رسولانو. او بیا داسې م وایي لا نفرق بین احد من رسله، په اصل ایمان کې مونږ د انبیاو په درمیان کې تفریقه نه راولو، داسې نه کوو چې یو منو بل نه منو. یهودیانو موسی علیه السلام منه او عیسی علیه السلام یې نه منه، عیسایانو عیسی علیه السلام منه او موسی علیه السلام یې نه منه. محمدیان د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امت دا به ټول انبیا مني، ځکه د دې صفت الله دا بیانوي چې دی وی لا نفرق بین احد من رسله، مونږ د انبیاو په درمیان کې په اصل ایمان کې تفریق نه راولو، داسې نه کوو چې نؤمن ببعض ونکفر ببعض، چې بعضې منو بعضې نه منو، بلکې مونږ ټول انبیا کرام منو. بیا د انبیا علیهم الصلاة و تسلیمات ذکر چې سړی کوي باید پاغي سلام وی، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، داسې لهجه استعمال لګي چې موسی داسې وکړو، عیسی داسې وکړو، ابراهیم ته خدای ته وویل، دا سپکه لهجه ده، ډېر درانه خلک دي. الله پاغي سلام ویلی دی، الله پاغي سلام ویلی، الله د هغې تعریف کړی، مونږ د هغې په تعظیم باندې مامور یو، د هغې په احترام باندې مامور یو. خو بیا د انبیا کرام علیهم الصلاة و تسلیمات په دې پاک عظیم جماعت کې د ټولو سالار، پیشوا، امام، مقتدا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی، دا خو هغه هستی د خدای تعالی تعظیم کوي. الله تعالی جل جلاله چې د مبارک ته کله د بدر واقعه را یادوي چې کله غزوه د بدر کې مبارک شرکت وکړو او مخامخ کافرانو لیدل، په ګڼ تعداد کې راغلي، څه کم 1000 کسانو، 950 کافرو، او چې صحابو ته وکتل 314 صحابو، یو څو اسونه، یو څو تورې، او چا لاټیانې راغستې، او چا لرګي راغستې،
رسول الله مبارک ته صحابه یو دالان جوړ کړو، دالان لاندې وو، مبارک دعا وکا، لاسونه اوچت ک. الہ العالمین د ډیر دعوت نفس مکه مکرمه کی او اوس مدینه منوره کی دا 314 کسان می تیار کړل. کستا دا خوخی چې زمکه کې د ستا عبادت د نن نفس اون کړی شي، خو بس دا دلته قتل کړی شي. ځا الہ العالمین کدا دلته وجلی شو، په مخ د زمکه بستا عبادت والا څوک پاتې نشي. تا چې ما سره کوم وعده کړی و، اللهم انجز ما وعدتنی، الہ هغه ما سره کړی وعده پوره کا، فرشتي امداد تراولېګا، کافرو ته شکست ورکا، د اسلام بول بالا کا. دومره د لاسونه په دعا کې د کړیو چې دا صادر د مبارک د وګونه لاندې خوې ده، وګدو لاسونه داسې نیولیو او الله تعالی ته اکړی وادي را یادې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه او درستونه د لاسونه ته چاپیره کوي دی غیږ کې رانیسي، حسبک یا رسول الله، مزدا کافی دی. د طلبه ته هم داسې نه پریدي، الہ العالمین ستا دعا قبلی، بس دی یا رسول الله، ډیر اصرار دیو کو، وګد دعا دیو کا، بس دی. دغه صحنه او دغه پس منظر په سورۃ انفال کې الہ العالمین جل جلاله چې دوی مبارک ته یادې نو ورته وی اذ تستغیثون ربکم، صيغه د جمع استعمالي، تستغیثو صيغه د مفرد ده او تستغیثون صيغه د جمع ده. هغه وخیات کې از ظرف ده، منصوب ده، فعل وته مقدر ده. اسکو رایات کې یا رسول الله هغه وخت صلی الله علیه وسلم تستغیثون چې تاسو استغاثه کوله، مانم طلب د مدد کوله، هغه وخت رایات کا. تفسیر روح المانی کی محمود علیوسی لیکلی چې استغاثه یوازې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کړي وا، فقط دوی دعا کړي وا. او الله تعالی وی چې تاسو وداولی صيغه د جمع استعمالي وی تعظیم له، خدای تعالی د محمد عربي صلی الله علیه وسلم تعظیم کوي. او دا خو ټول خيارانو ته دا معلومات دي چې څوک د چا تعظیم کوي نو هغه ته تت نه کوي چې تداسه او تداسه، هغه ته تاسو وي. صيغه د جمع ورته استعمالي ولو که مخاطب وي. نو چې الہ العالمین د چا تعظیم کوي او د جمع صيغه ورته استعمالي، نو موږ به د هغه پاک ذات تعظیم څنګه نه کوو؟ نن ډیر خلک د رسول الله مبارک تعظیم ته د شرک لقب ورکوي. لکه یو څوک د رسول الله مبارک په ذات درود شریف وای او ورسره ودرېدو، نو بس د دې خلکو دا ټاپی شروع شي. ودا دې زکه ودرېدو د عقیده ده چې د مجلس ته رسول الله مبارک حاضریږي، هغه حاضر دی نو دې زکه ولاړ دی، او حاضر ناظر خو خدای تعالی دی، او بس دا مشرک شو. نو د علم غیب داوی شروع کی، د بل چا د زړه ترجمانی کوي لګیا دی، د بل چا په نیت فیصله کوي. آی غنول نه دی چې ته ولې ولاړې، ولې ودرېدې؟ درود سلام سره ودرېدل دا شرک نه دی، دا حرام کار نه دی. که څوک درود شریف وای، اول خو طریقه دا ده پاک بدن باندې وایا، بدن خوشبویا کوي وایا، په کوم ځکه درود شریف وي غزه خوشبویا کوي وایا، روب قبله مدینه منوره تکینه پاده به وایا. او کچرته څوک ور سره ودرېدو په ولاړی درود شریف ویلو، نو ټاپی پچامه لګو چې دا مشرک شو، او از ادبن ولاړم بس ودرېد. پاتې شو دا خبره رسول الله مبارک دا روح مبارک حاضر دی شي کنه، هغه ځان ته موضوع ده. داسې عقیده ته مو ساته چې په هر ځای کې او هر وخت کې او هر مجلس کې هر ګر میں تشریف فرمایي، داسې عقیده مو ساته. او چې الہ العالمین غوړي نو بعض مجالسو د خیر کې د عاشقانو، بعض مجالسو کې د خدای تعالی په اذن د روح مبارک لیدلې شویم دی، لیدلې کېږي مو د الله چې وغواړي حاضرې دیم شي. د عام او ارواح مبارکي زمونږ د فقه حنفي فتاوی د لیکلي فتاوی حنفیه، الرسائل الخمس د علامه عبید سندي، علامه شامی، داسې نور علماء د لیکلي
چې د عام مړو روحونه د جمعې په شپه کور ته راځي، جومات ته راځي، د دعا د خیرات د ثواب د رابخلو تمه کوي، نو چې د عام مړو روحونه د جمعې په شپه د خدای تعالی په اذن کور ته راتلی شي، نو رسول الله مبارک خو ډېر لوی شان لري، هغه الله ته ډېر ګران دی. نو عرض مې دا کو چې د ده مبارک تعظیم دا فرض عیني دی، که چا کې د رسول الله مبارک تعظیم و ادب نی بس د کې ایمان هم نشته دی. دغه تعظیم الله تعالی جل جلاله په خپله کړی دی. الہ العالمین جل جلاله تاسو ګورئ قرآن کریم تلاوت شروع چې تلاوت شروع کی نو هر نبی علیه السلام سره چې الله خطاب کوي نو داغه پاک نوم ذکر کوي، یا آدمو اے آدم علیہ السلام، یا نوح اے نوح علیہ السلام، یا ابراہیم، یا موسی، یا عیسی، یا زکریا، یا یحییٰ، یا لوط، یا شعیب، گورا یا داود انا جعلناک خلیفتا للناس یا فی الارض. نو گورا ہر نبی علیہ السلام سره چې الله پاک کله مخاطبه کوي نو د هغه په نوم هغه ته آواز کوي. او تاسو دا تمام قرآن کریم وګورئ په یو ځکه به پیدا نه کې چې یا محمد الله ورته نوم نه دی اخیستی. دا موږ له تعلیم راکوي کنه د سره چې خطاب کوي څه وایي ورته، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، یاسین وغیرہ وغیرہ. نو ګوره دغه القابات ورته ذکر کوي. نو چې الہ العالمین د چا تعظیم کوي نو داغه تعظیم به څنګه فرض نه وي؟ داغه بېادبي به حرام وي، او حرامو کې هغه اعلی قسم د حرامو چې کفر دی، د نبی علیہ السلام بېادبي کفر دی، او د تعظیم او د سره د ادب مظاهره دا فرض ده او دا ایمان دی. په دنیا کې ډیر داسې دربارونه شته، ډیر داسې دفترونه شته، هغه څه آیین لري، څه آداب لري، څه شرایط لري، خو د هغه دفتر د هغه محکمې هغه شرایط او قانون مخلوق جوړ کړي، مخلوق هغه جوړ کړي چې دا به داسې به راشي او دلته به کښېني او صیب به راوځي او بس خبرې به ډېرې نه کړي او بس تپوس به د نه وکړي او دا به ورته وي دوی یو خپل قانون جوړ کړی. خو په دنیا کې یو دربار داسې هم شته چې د هغې دربار آداب موږ ته خالق رب الجلال ذکر کړي دي. دلته به زبان سره احتیاط کوئ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د نبی علیہ السلام دربار ته چې راغی آواز به نه اوچتوئ، پس آواز سره به ګورې خبرې کوئ، آواز به نه اوچتئ. دربار د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. ادب موږ ته خالق رب الجلال قرآن کریم شپږویشتمه سپاره کې ښیي. زما د محبوب د آواز د پاسه آواز اوچت نه کوي، او ګورې په زوره دې راونه بلې ولا تجهروا له بالقول ولی ان تحبط اعمالکم. چې څومره عمل دې کړي که د مبارک په خوا کې دې آواز اوچت کو تمام اعمال به دې تباه و برباد شي، نیست و نابود بشي. وانتم لا تشعرون. ته به خبر هم دي، ته به ما حج کړی، ما عمرې کړي، ما صدقات کړي، ما علم کړی، ما درسونه کړي، ما تقاریر کړي، ما ښه کارونه کړي، جماعتونه مې جوړ کړي. خو تا نه به په دربار مصطفی صلی الله علیه وسلم کې په اوچت آواز خبرې شوي، ستا به تمام اعمال تباه برباد شوي. او دغه حکم دا اوس هم د مبارک په دربار کې ګوره فرض دی. د وفات نه بعد هم د ده مبارک په مسجد کې، د ده مبارک د روزې په خوا کې، د نږدې حدودو کې اوچت آواز سره به نه غږېږي. صلات سلام بشک وایا، درود شریف وایا، سلام په ده مبارکه چوا. خو ستا دا سترګې د نمناکې وي، دې نه دي اوښکې رواني، ستا آواز دې پس وي، ځان ملامته ګڼه، په ښکته آواز کې درود سلام وایا. دلته رفع د صوت ناروا ده. امام مالک رحمت الله علیه سره یو خلیفه د وقت و بادشاه، هغه ور سره په دې
مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کې بحث شروع کو. امام مالک سے ورته غوسه شو، ورته وی د आवाज لخکته کا، ګوره د ډیر لوی انسان او د عظیم شخصیت په دربار کې ولاړی. الله هغه خلکو ته ادب ښودلی دی چې کم کسان دلته د مبارک په وړاندې پوچت आवाज به خبرې کولې. الله ورته وی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. هغه خلک چې د توازن کوي الله غي ته بیقل ویلی دي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، مبارک بکور کېو س اعراب راغلیو او ورته وازونه کول اخرج الینا یا محمد، روزه کنه یا رسول الله. مبارک وی دغه خلک چې ستا د حجرونه بهر ولاړي او تاسو ته وی چې روزه، اکثرهم لا یعقلون، دا اکثر کم عقل یقل نه لري چې دا کار کوي. دیله دا پکارو چې بس ناس وې پارام چې تاسو په خپل خوخه راوته وي ملاقات بشوي وي اوازونه ولي کوي، دا بیا عقل دي ته انتظار پکارو. صحابو به د نبی صلی الله علیه وسلم دروازه د پنوکانو باندې والاخه پنوک باندې به داسې آرام سره دومره د پاغي کیو. هغه خلق چې د مبارک په دربار کې په پس आवाज خبره کوله، الله دا غي صفت کوي ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. هغه خلق چې د نبی له سلام په وړاندې आवाज ښکته کوي، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله د دې د زړونو امتحان غسته تقوا د پرهیزګارۍ لپاره خالص کړی دي. د زړه کې تقوا دا ذکر د مبارک په وړاندې په پس आवाز خبرې کوي. او دغه آداب علما وای چې دا به زوی د پلار په وړاندې هم دغه آداب خپلوي. اوچت آواز سره مور او پلار سره خبره نه کوي. نن سبا خو لکان مور او پلار سره نیغېږي، په مور چغوي، په پلار چغوي. دغه آداب به شاګرد د استاد سره هم ملحوظ ساتي، دغه آداب به مرید د خپل پیر سره هم ملحوظ ساتي. عرض می دا کو چې دا په کائنات کې دا یو دربار دی چې د دې آداب او د دې دربار قانون الہ العالمین په خپل جوړ کړی مونږ ته را لېږلی دی. دلته د نبی د بیونش بل ځای مونږ ته قرآن کریم کې فرمایي وتعزروه وتوقروه، زما د محبوب مدد کوي، د ده مبارک تعظیم کوي، احترام کوي، ادب کوي. وتسبحوه بکرة واصیلا، مرجع بدل شو ورسره د نبی له سلام د ادب سره سبا او بیګا ما ته نسبت د پاکه کوي، زما ثنا وای سبحان الله والحمدلله وای، زما ذکرم کوي. خود رسول الله مبارک تعظیم و توقیر و ادب و احترام و تعظیم هم کوي. دیو جنا د بعض اولیاء مبارک راضی ابو علی دقاق رحمت الله علیه فرمایل يصل العبد بعبادته الى الجنه ولا يصل الى حضره ربه الا بالادب في العباده. یو سړی چې عبادت کوي نو په ادب سره به جنت ته ورسیږي. خدا الله تعالی جل جلاله ته رسیدل، داغه دیدار حاصلول، هغه ورته ملاویدل، دا چې د عبادت سره تا کې ادبي نو په ادب الله ملاویږي، په عبادت جنت ملاویږي. جنت مخلوق دی او الله خالق دی، چې خالق چاته ملو شي بس بیا خو مخلوق سم خپل لینو. دا فرمایل ومن لم يراعي الادب في طاعته فهو محجوب عن ربه ب70 حجاب. او څوک چې د الہ العالمین عبادت کوي خود کې ادب ني نو د خدای تعالی نه په حجاباتو کې دی، پردو کې دی، او یو پردو کې د الله نه دی لري دی، د الله دغه قرب نه دی محروم دی. الله دې موږ تاسو ته نو وساتي. ابن عطا ویل لا يكون المريد أديبا حتى يستحيي من الله تعالى أن يمد رجله بين يديه في ليل و نهار. باید سالک دی د خپیم د الله په وړاندې او نه غځي، الله د نظر نه غوسوک نوزي. 24 غنټې موږ د الله تعالی په نظر کې یو. الله خو غافل نه دی، وما ربک بغافل، ستا رب نه خبر او غافل نه دی. انک باعیننا،
دا ټول خلق د الله العالمین په نظر کې دي، دغه علم کې دي، دغه مشاهده کې دي. نو باید تخپل لاس ته سره ملاس ته سره ولاړ سره هر څه سره ډېر احتیاط وکړي چې د نبی ادبي ونشي. صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم سره څومره ادب کولو. یو صحابي د نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په مخې ته ولاړو، مبارک ته تپوس کوي، وی انت اکبر ام انا، وی ته غټي که زه غټیم. اوس صحابي مشر عمر کې ډیرو، نو کاغه دا ویلې وی چې انا اکبر زه غټیم، نو دی لفظ صحابي ته خون نه ورکولو. دا خو چې ورته هم زه غټ یم دا خو بېدبي راځي. د غټ مقابله کې خو مقابل وړوکی وي، مبارک ته دغه نسبت راځي، نو دی ولا مزه ورنکه. اوس عمر کې مشر دی، نو ورته وی لا یا رسول الله انت اکبر، غټ خو دی ولکن اسن منک فی العمر، عمر کې د نزلک ډیری مو نور غټ دی، زه غټ نه یم. څومره ادب پکې و. نو ادب دا بنیادی سیز دی. په کومه ډله کې چې ادب نو بس دغه ډله باطله ډله ده. په کوم انسان کې چې ادب نو بس د انسان باطل انسان دی، باطل پرست دی. الله رب العزت دې موږ تاسو ته ادب را نصیب کړي. که تاسو دا بد عقیده خلک وګورئ د اولیاء پسې ملنډې کوي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه داغه کراماتو پسې خنداګانې کوي. وګورئ دی وی چې په ملتان کې هغه نور چې کم دی را کوس کړی او دی کړي وغه کړي. هلکه مونږ اهل سنت والجماعت کرامت د اولیاء دا منو، معجزات د انبیاء دا منو. احادیثو کې د دې امثله ذکر دي. رسول الله مبارک سپوږمۍ را کوزه کړي او بیا خو دې نه انکار وکړ. بخاری شریف کې دا حدیث موجود دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پریوت انور بیا راخې جوړو، رد الشمس ورته وي. علی کرم الله وجهه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک په غیږ کې سره خودلو. علی صاحب د مازیګر مزنو کړي او نور روانو پریوزی مونږ قضا کیږي. علی کرم الله وجهه ځان سره وی چې کوس مبارک ته يم چې قربان سر اوچت کی مونږ کوم به دی ده او کزان غلې کوم نور روان دي مونږ قضا کیږي سوکم. بس اخر کې فیصله وکړه چې زه مړ مونږ د قضا شیخ مبارک ته نه ویم چې سر اوچت کی چې مونږ کوم نور رانه قضا پریوزی مونږ قضا کیږي نه ویم ورته. بس نور پریوتو مونږ قضا او دغه وخت کې مبارک سترګې وغړولې ورته وی یا علی اصلیت العصر، تا د مازیګر مونږ کړي؟ ورته وی لا وینا. بس مبارک خو پوه شو چې زما خدمت کې وکنه. ما ورته غږ کې سره خودلې مونږ ته ځکه لاړو لاسونی اوچت اللهم ان عليا كان في طاعتك وطاعه رسولك فردد عليه الشمس. یا الله علی ستا او استاد محبوب په طاعت کې او خدمت کې زما سره دغه ګود او غیږ کې پروتو نور پریوتو مونږ ته قضا شو. یا الله ستا محبوب ته ته وی چې دا پریوته نور ورته واپس کړي چې مونږ په خپل ټیم کې وږي. صحابه کرام فرمایي چې مونږ وکتل چې نور پریوته او پنا شوی او د مبارک په دعا سره نور بیا راغی نیم اسمان تراغ او علي صاحب د مازیګر منځو کو نور بیا رفتارو کو پریوتلو. بیا دینه منکار وکړه چې نه نه مړه نور څنګه خطل پریوته نور بیا راخی چې دا غوښنه منم. نو بس هم پرویزې به نه جوړ شي. نو بس معجزې پسې خندا، کرامت پسې خندا. یوشع علیه السلام یو قوم سره جهاد کولو او دا خو د بنی اسرائیل پیغمبرو علیه السلام د موسی علیه السلام خلیفہ داغه فتا ورته قرآن ویلی او اس قال موسی لفتاه انو جوان شاګرد چې موسی علیه السلام وی دغه فتا الله چاته ویلی د یوشع علیه السلام ته ویلی. ابن نون علیه السلام ورته وی د موسی علیه السلام نه پس دغه بنی اسرائیلو کې نبی خو بنی اسرائیل خو د هفتې په شپه او د هفتې په ورځ جهاد نه کولو. د هغې شریعت کې دا منع او د ټول هفته جهاد وکړو.
د جمعې ورځ ده مازدیګر ټیم دی اوس کده ګنټه دوه نورو جنګیږي علاقه فتح کوي علاقه نیسي او چې نور ته ګوري نور روان دی پریوزي نور ته وی چې انک مامورتون تا تم امر دی چې پروزه خو ما تم امر دی چې علاقه فتح کا لګ را ته ودرېږه پدیزي ګنټه دوه کې د علاقه ز فتح کوم چې د علاقه فتح کم بیا پریوزه مسلم شریف کې حدیث موجود دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی د په اشاره او د په دعا خو د تعالی د انور په د غزي کې ودرولو د جهادو کو علاقه فتح کا هغه نه پس نور طویل زم ازل شروع بیا خو دې معجزې نه منکار وکړي چې مړه څنګه نور څنګه یې ساري نور چاته ودرېږي نور د انبیو د اولیو خبره مني هغه سره گزاره کوي قران نه ګوري سورته کهف 15 پارا وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم قرآن کریم کې راځي الله فرمایي وي ته به د انور ګوري وی چې کله دا نور راخیږي او دی غار تراشي دی غار د خلینه تزاور تمیلو دی کوکش دی نور به د اصحاب الكهف د خپل دوپنو گرمایش نه ساتل اسنه زما گرمایش د دی بدن خراب نه کی سمدم په اسمان کې روانو په خپل فلک کې به لامبو والا مزل به شروع او چې غار ته مخامخ بشو ځان به تنه کوک کو خپل غرانانه به غار ساتلو ولی زما د گرمایش نه د بزرگان خراب نشي قران دی محمود علوسی تفسیر روح المانی کی په 15 جلد په دغه آیت لیکلی وی کرامت اللهم د دې بزرگانو کرامت بیا خو دینه منکارو که چې نه مړه دا په قران کې چلته ایرانیانو را منډلی د ځان نبی ورکی لیکلی نور څنګه کګیدو سمدم روانو چې غار ته براغو کوک بشو دا خو زه نه منم بیا خو دینه منکار وکړه نور سپوږمۍ د اولیاو خاطر کوي دا د دې کرامتي نو عرض مې دا کولو چې ادب دا زبردست شی دی چا کې چې ادب نی کرامت پسم خندا کوي معجزین پسم خندا کوي اولیاء پسم خندا کوي د اولیاء حال پسم خندا کوي د خدای ذکر پسم خندا کوي سنت طریقو پسم خندا کوي د پټکیم بے ادبی کوي او خلق تاسو خپل پیژنې چې د اهل سنت والجماعت په خلاف دا څومره فرقې دي نو دا بے ادبیان دغي د خلو مبارکونه د ظاهري د خلونه دغه غندونه دا روزي او اهل سنت والجماعت چې دي دا د ادب خلق دي نو باید مونږ تاسو چې دا تعول ورو چې مونږ با ادب خلق یو ادب دی مونږ کې چې پرشتیا مونږ کې ادبي چې به ادبي د مور پلارو نکو د پیر استادو نکو د جمعاتو نکو د مدرسېو نکو د خانقاو نکو د الله د کتابو نکو د دینی کتابو نکو د غرنګي د سنت طریقو نکو بس چې څومره سيزونه مونږ نه تقاضا د ادب کوي باید مونږ د هغې سره د ادب ملاحظه دا ظاهره کو لحاظ د ادب ورسره وساتو خالق رب الجلال دې مونږ تاسو د هر قسم بے ادبۍ ګستاخۍ نه وساتي الله رب العزت دې مونږ تاسو ته ادب را نصیب کی امام شافعي رحمت الله علیه ته امام مالک سے وی یا محمد د نامه محمد وا محمد ابن ادریس اجعل علمك ملحا وادبك دقيقا علم دومره وکا لکه اوړو کې مالګه او ادب دومره ډیر ځان کې راول لکه اوړه نو علم لګ ادب ډیر که علم ډیری او ادب نی دغه علم لکه نه علم عبدالرحمن ابن قاسم بویل صحبت الامام مالک رحمه الله 20 سنه ما د امام مالک صاحب سره 20 کال تیر ک فکان منها 18 سنه فی تعلیم الادب اتلس کال ما د صرف ادب را خودو بچیا تاب کی بچیا تاب نه کی دا کار بداسه کی دا کار بنه کی او وسنتانی فی تعلیم العلم او پدې 20 کال کې 2 کال صرف ما ته نور علوم را خودل او اتلس کال ما ته ادب را خودو بیا وی فلیتنی جعلت ال20 كلها ادبا کاش کې دا 20 په 20 ټول ما ته ادب خودلې وي کار خو په ادب کې دی چې دا 20 په 20 ټول ما ته ادب خودلې وي نو ادب دومره بنیادی سیز دی الله رب العزت دې موږ تاسو ته ادب نصیب کړي زمونږ بچی دې خدای تعالی با ادب کړي الله دې موږ د بے ادبو ګستاخونو وساتي وما علی الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وای اللهم صل علی محمد وآله وعترته